بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو ملګری تپوس کړی چې مولانا صاحب د واده په اوله شپه څه کول پکار دي؟ سنت طریقه څه ده؟ اکثر ملګرو لا ذهن ګډوډ کړی دی، څوک څه وایي څوک څه وایي. راځئ چې نن درته د دې مکمل تفصیل ووایم چې کله یو نوجوان هلک واده وکړي او په اوله شپه خپلې کمرې ته داخلیږي، نو د داخلېدو سره د سلام ووایي، او دا سنت طریقه ده. اکثر موږ بعضې پښتانه چې دی په دې کې عار او پیغور ګڼو چې په ښځه باندې به سلام وایي، نو دا خبره بالکل غلطه ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله کور ته داخلېده نو سلام به وي، او نکاح په شپه باندې هم د نبی علیه الصلاة والسلام نه سلام ثابت دی. چې کله سلام ووایي نو د سلام نه بعد دی لاړ شي او خپل کور واله سره دې کښېني. چې کور واله سره کله کښېني د اخلاقو په دایره کې دی دننه ورسره داسې خبرې وکړي چې هغه د ده نه پوره مطمئنه شي. ځان باندې د یره نه راولي، هېڅ قسم ګبراهټ، یره، خوف، ښه په اطمینان دې کښېني او د اخلاقو په دایره کې دې ورسره بهترینې خبرې وکړي. نه د کور والا یری او نه د په خپله باندې یریږي، ځکه دواړه انسانان دي او د دواړو یو بل سره زندګي تیریږي. نو زندګۍ تیرولو لپاره بهترین څیز چې دی هغه اخلاق دی، هغه یرول نه دي. نو چې کله د دواړه د یو بل نه پوره مطمئن شي، یره او ګبراهټ ختم شي، نو بیا دې خپله کور واله راپاڅئ او جانمازونه دې دوه وغوړئ، یو لږ شانتې مخکې او یو لږ شانتې شاته. دا سنت طریقه ده. په مخکې جانماز دې په خپله وردېږي او شاته جانماز باندې دې خپل کور واله وردئ او 2 رکعاته نفل لمونځ دې وکړي. دې ته د شکرانې لمونځ هم ویلی کېږي. چې څوک دا 2 رکعاته نفل لمونځ وکړي نو الله جل جلاله به د ده ټوله زندګي همیشه دپاره خوشحاله کړي، ځکه دا سنت طریقه ده. او چې کله زموږ خوشحالي د سنت موافقي نو هغې کې به همیشه دپاره خیر او خوشحالي وي. نو انشاءالله تعالی چې کله ته دا 2 رکعاته وکړي او کور والا هم ځان سره ودرئ او بیا د خپل ځان دپاره، د خپل خاندان دپاره، د خپل را روان نسل لپاره او د ټول عالم اسلام دپاره دعا وکړي، نو دا به همیشه دپاره د ده دپاره د خوشحالۍ او د خیر ذریعه وګرځي. بیا چې دعا نه فارغ شي او دواړه کښېني، نو دی په خپل لاس باندې د خپل کور واله د تندي د ویښته چې کوم دي، یعنې د سر په اوله حصه چې کوم ویښته دي دا به ونسي او دا دعا به ووایي: اللهم إني أسألك من خير وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. دا دعا دی وی اکثر نماز کتابونو کې میلاویږي.